अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन। उलमा किराम दरदुल हाद दर्सुना रवान दि मगरिबी फिक्र पर ज़ब बयानेगी 12 नंबर दर्स तासु मने द बयानेगी तो परुनी दर्स के बंगा दो उसूल वेली अवल नंबर पिंजम नंबर असल मंगवेलु च प मनकुलात महज़बा ने दलील कायमोलो सही नबी दोस्तानो दागे द पारा दलील मुतालबा कवल दा सही नदी वजाहत पे मौजूद او شپږم اصل داو چې نظیر یو سیز دی او دلیل بل سیز دی د مدعی نه د دلیل مطالبه کولای شي خو د نظیر نشي کولای مطالبه ته نشي کولای د مدعی ته وایي چې دا دعوه لري نو دا دعوه دی په دلیل ثابته کا لکه څنګه چې دعوه کوي چې الله موجود دی د هر دعوی د لپاره بنیادی سو مقدمات پکاري دوستانو شابه سي دوا دا شان یاد دیر دا اول چې کومه دعوت کې چې هغه دعوه عقلا ممکنه صحیح عقلا ممکن یو سوي خلاف عقل نبی او دویم چې د هغه په وجود کې تاسو سره د هغه په ثبوت کې تاسو سره عقلی یا نقلی دلیل موجود دي دوستانو اوس موږ داوا کوو چې الله موجود دی د الله وجود عقلا ممکن دی او کنه دی ولې نه دی دوستانو چې د یو د مخلوقات وجود ممکن دی نو د خالق وجود څنګه ناممکن دی ځکه د هر شی دراتلو دنیا ته یو سبب دی د هر یو شی لکه موت چې موجود شي د څه سبب د والدینو د سبب کدا مکان کدا مدرسه کدا مسجد وجود پر اغله د مفتی صاحب د برکت د اغه رسته دین ذهن پروت دی د تر خواري مهنتونه پراته دي د انور چا پیدا کړي د اسمکه چا پیدا کړي د اسمانونو د کائنات د کشاګان د چا پیدا کړي دا عقلي دلایل دي دوستانو نو بده باره کې موږ سره عقلي او نقلي دلایل موجود دي دوستانو اوس راځو کوم نمبر اصل ته وم نمبر اصل دا دی دوستانو چې په دلیل عقلی او نقلی کې سلور دوستانو صورتونه راځي سلور صورتونو احتمال پکې موجود دی موږ بچاله ترجیح ورکو یو خوا دلیل عقلی دی او بل خوا دلیل نقلی دی نقل یوازې دا نه چې نقل بخامه قرآن او حدیث نقلی دلیل منقول شوی د خلکو نه تا ته نقل شوی دی ته نقلی دلیل ویل کېږي خو موږ سره د خپل عقیدې په باره کې څه شی دی عقلي دلایل قرآن او حدیث قرآن او حدیث دی پوښوي او عقلي دلیل دا ټول کائنات الله یو کتاب ګرځولې موږ لپاره دوستانو نو عبارت یو دې ځنه خبره شروع کا شابه سي دلیل عقلي او نقلي کې د تعارض سلور صورتونو احتمال موجود دی اب موږ څنګه ختمو شابه سي اردو بھی اصل نمبر 7 دلیل عقلی اور دلیل نقلی میں تعارض کی 4 صورتیں محتمل ہے تعارض نمبر 1 اگر دونوں قطعی ہو اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ صادقین کی باتوں میں تعارض محال ہے ایک دوانه قطعی بھی دلیل عقلیم تا سره راشي هم قطعی او دلیل نقلیم دا دوستانو دا د سره ناممکنه ده دا محال خبره ده ولی دوستانو د صادقینو په خبره کې څه نه احتمال پکې نه دوستانو د کذب احتمال پکې نه شابه اگر دونوں دلائل قطعی طور پر ثابت اور دونوں میں تضاد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا دوستانو پدې کې د سره سوال نشي راتللی کیونکہ دلیل عقلی اور نقلی دونوں کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے اور سچائی میں تضاد نہیں آ سکتا مثال قرآن میں جس چیز کو حقیقت یا سچ قرار دیا گیا وہ کسی منطقی دلیل سے متصادم نہیں ہو سکتا قرآن چې سویل دا حقیقت دی دا اٹل دی دا د منطق د یو اصول خلاف هم نشي راتلی راواړوي د علت او د معلول د کاز او د افیکت دغه شانته کې د جوهر او د عرض دغه شانته کې د ممکن او د واجب چې څونه اصطلاحات دي دغه شانته کې د تصور اقسام دوستانو دا ټول جوړول دا د قرآن سره اس سن کېږي دوستانو اس تضاد کې نشي راتلی دوستانو کیونکہ خدا کی ہدایت اور عقل دونوں میں کوئی تضاد اللہ تعالیٰ په ہدایت او په عقل کې د سره تضاد نشته اس طرح اگر کوئی عقلی دلیل کسی حقیقت کو ثابت کرتی ہے تو وہ قرآن یا حدیث کی کسی قطعی تشریح کے خلاف نہیں ہو سکتی یو عقلی دلیل د ساينس یو عقلی دلیل دوستانو دا ثابت کی ګوره دوی به تاسو د دې مشکل دا دی د ملحدینو مشکل دا دی چې دوی ساينس د اس مذهب سره بحث نه ساتي ساينس د مذهب په لار نه ځي ساينس د مذهب په طریقه نه ځي ساينس خپل یو طریقه ده بس مشاهدات او د ګوره او مخلوقاتو کې غور او فکر کوي څه کوي مذهب د سره بحث کوي د غیر مادي امور د مابعد طبيعت یا لکه جنت موجود دی جهنم موجود دی الله موجود دی حساب موجود دی کتاب موجود دی دا هر څه موجود دی د ژوند مقصد معلوم دی او دا د سره د ساينس موضوع نه د دوستانو نو اس کله دا ساينسي توجیهات د مذهب نه مخالف نه دي دوستانو تاسو به دوی ته وایي چې مذهب ساينس کله د مذهب نه انکار کړی
इसके बावजूद अगर किसी जगह तजाद महसूस हो तो ये मुमकिन है कि हमारी समझ में اوس که कमी हो। چېرته تاسو ته تضاد راځي نو بیا به پوه شي چې ستا په عقل کې مسله ده. لکه ملحدین چې په قرآن باندې اعتراضات کوي، نو موږ ورته وایو تا قرآن ویلی دی، ته د قرآن د مضامینو نه خبرې، قرآن کریم د خپل ځان څنګه دنیا ته پیش کړی دی؟ آیا قرآن کریم د مخکیني قومونو څه وضاحت کړی دی؟ د راتلونکي څه وضاحت کړی دی؟ د فلکیاتو متعلق څه تا ته معلومات شته؟ الحمد ته تپوسو کو دا به ته منې وایي الحمد فعل دی. بله ورځ ما ته ویلې راځه مناظره کوم، ما یې ښځه ته الحمد ته په قرآن سورة النساء آیات نمبر غالبا 7 کو 8 باندې کرا شروع. نو ما ورته ویل ته په قرآن پوهېږې؟ وایي ما الحمد اسم دی که فعل دی؟ وایي فعل دی. سړی ونښتو، بل ملحد ناست و. ما ورته ویل ته لاړ شه ګوګل بابا سرچ کړه، ګوګل بابا کې تپوس وکړه چې ګوګل نه تپوس وکړه چې الحمد اسم دی که فعل دی. چې راغی واپس 2-3 منټه پس لږ وایي دا اسم دی، بیا یې نه منله. اوس میاشت وروسته بیا را پیدا شو، بیا اعتراضات قرآن باندې شو. ما ویل ګوره ته په اسم او فعل نه پوهېږې او په قرآن. بیا ما سره ونښتو، وایي نه دا فعل دی. نو یو سړی داسې اوس ملحدانو سره به ته څه کوې چې په اسم او فعل نه پوهېږي او دا پاسېږي څه وکړي؟ قرآن کې اعتراضات کوي. ته ورته وایې دا ستاسې شی دی، قرآن حقیقت دی. قرآن چیلنج ورکړی فاتو بصورت من مثله ودعوا شهداکم، راوغواړئ هغه چاته چې هغه څوک پوهېږي که نه. یاره ته د ډاکټر سره مخالفت شروع کړي، ډاکټر به تا ته څه وایي؟ یاره بس ما معاف کړه، یاره ته اوس جاهل سړی، زه به تا سره څه مناظرې کوم؟ نو دوستانو دی نه پوهېږي، نو پوهې پته ولګېده چې د دوی په عقل کې نقصان دی دوستانو، په حقیقت کې قرآن کې نقصان نشته دی دوستانو. इसके बावजूद अगर किसी जगह तजाद महसूस हो तो ये मुमकिन है कि हमारी समझ में कमी हो या दलील को मुमकिन दुरुस्त तौर पर न समझा गया हो, इसलिए अकली और नकली दोनों दलाइल में हम आहंगी और मुआवकत की जरूरत है। اول نمبر وضاحت شو، اول تعارض دا و چې دواړه قطعي وي. دویم نمبر که دلیل عقلی او نقلی دواړه ځواني وي نو دلته به د دواړو جمع کولو گنجائش وي. अगर दलील अकली और नकली दोनों जन्नी हो तो वहाँ पर दोनों को जमा करने की गुंजाइश है। जब दलील अकली और दलील नकली दोनों जन्नी हो तो उनको आपस में जमा करने की गुंजाइश होती है, मगर इसमें कुछ एहतियात की जरूरत होती है। इसकी वजाहत दरअसल नुकात में की जा सकती है। دلته بس احتیاط کوئ، زر زر ویو شابه. नंबर 1 दलील अकली जन्नी। अकली दलील जब जन्नी हो तो इसका मतलब ये है कि वो यकीनी नहीं होती बल्कि عقلی دلیل دی خو ځوان دی پکې، ځوان پکې دا دی وایي یاره کائن بیگ بینګ شوی دی، وایي بیگ بینګ په خپله شوی دی، خود به خوده شوی دی. نو خود به خوده اسم نه کېږي. یو شي دپاره وخت پکاري، یو کار کولو دپاره وخت پکاري، زمان او مکان پکاري، نه زمان او نه مکان و. نو چې زمان او مکان نو څنګه بیگ بینګ وشو؟ یو شي دپاره یو وجود پکار وي، یو سبب پکار وي، بغیر د سببه څنګه بیگ بینګ کې؟ دا اوس ژوند دی. څه دی؟ دا اوس دوره دوستانو یو ژوند دی دوستانو، یو مفروضه ده. دا په مفروضاتو باندې ساینسي ټول مفروضات دي. څه دي؟ او مذهب اټل حقیقت دی. څه دی؟ اټل حقیقت دی چې د سره په دې کې یو ذرې برابر د شک گنجائش نشته دوستانو. دا زموږ عقیده ده او دا نظر دی الحمدلله په دې دوستانو، دا ایمان دی. यानी किसी मसले में अकल या मंतिक की बुनियाद पर जो नतीजा निकाला गया वो हमेशा सही नहीं हो सकता, क्योंकि इंसानी अकल में भी खता की गुंजाइश होती है और अकल के मुख्तलिफ ज़ाविये या तफसीर हो सकती है। हम कब तक थ्योरियां बदलते रहेंगे? स्टीफन हॉकिंग उस वफात شوی دی، دا غټ ملحد دی، غټ دهری دی، بره فضا ته هم دا بوتلی. تاسو دا ریسرچ کې دا کوو د دې د اننګو سره علي لګولې، دا به چې کوم څه سوچ کولو هغه باندې په کمپیوټر لیکلی کېدل. د ده 4 کتابونه ما سره دي، وقت مختصر تاریخ، کائنات کې ساخت او شاندار ډیزاینینګ او یو بل دی. دا نو دا په خپله په دې کتاب کې وایي چې یاره دا خپله وایي چې نیوټن د الله د وجود قایلو، دا په خپله باندې وایي چې نیوټن د معجزاتو قایلو. په دې کتاب د ده په کتابونو کې لیکلي، دا په خپله وایي हम कब तक थ्योरियां बदलते रहेंगे? موږ به کله دا نظریه بدلو؟ مطلب تھیوری نظریه بیگ بینګ نظریه و قدیم نظریه سکله باطل کا د عالم د قدم هغوی د قدم د عالم قایلو، نو هغه سکله قایل هغه سکله یو باطل کې نظر. اوس لږ وخت بس به دا نظر باطل شي چې بیگ بینګ شو، خود به خوده شو. دا د خود به خوده ټکی به یو وخت ختمیږي، یاد ساتئ. دله به دوی خامخا سبب ګڼي. لکه ریچارډ ډاکن مشهور ملحد دی، هغه وایي زه دا نه منم چې دا یو هلیکاپټر دی په هوا کې جوړ شي. نو دا کائنات خو خدای جوړ کړو، نعوذ بالله، نو خدای چا جوړ کړو؟ دی چې وایي چې سي ابازوله به راځي، دی بس اخره کې سوال پیدا شي. ټیک ده، زه به در سره دا ومنم چې دا کائنات الله جوړ کړو، نو ته به ورته وایې چې الله واجب الوجود ذات دی. دا پیدا کېدل د خالق کېږي که د مخلوق کېږي؟ دا د مخلوق کېږي. دا پیدا کېدل د ممکناتو کېږي که د واجباتو کېږي؟ واجب کې خو تغییر نه راځي، واجب خو ازلي وي که نه؟ بلکې ته چېرته وایې چې دا الله چا پیدا کړی، نو د واجب الوجود دا تصور دی ختم، ټول به ممکنات شي.
بل په بل پیدا کوي بل په بل پیدا کوي بیا بل په بل او بل په بل او څه شی بکیږي دور او تسلسل برازي او دا بس کیږي دوستانو سره به د خدای تصور ختم شي نو چې د خدای تصور ختم شو بیا به د کائنات کې دا توازن ولې موجود دی دا شپه ولې راځي دا یخني ولې راځي دا ګرمي ولې راځي دا انسانان ولې پیدا کیږي دا سړی ولې پیدا کیږي دا ښځې ولې پیدا کیږي دا مذکر دا مؤنث دا نباتات دا جماعات دا خوږي اوبه ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء ما الله وایي که دا خوږي اوبه د ځمکې لاندې وچې کوم څوک پیدا کړي ته سوچو که دا د الله د وجود د ټول د الله د ذات د ټول لوی دلایل دي که نه یار موږ د الله د نعمتونو استعمالو دا د اکسیجن او هایدروجن نه جوړېږي دا اوبه یار ته راشه راجمه که دا اکسیجن او هایدروجن راجمه کوي چې کېده د دې اوبه جوړې شي دوستانو دا وافر مقدار سره دا اکسیجن او هایدروجن چې په وافر مقدار سره یو ځای شي دنه اوبه جوړېږي دوستانو تاسو سوچ وکړئ یار په دې کائنات کې په دې کره کې د هر څه موږ دپاره دا اوبه هم تیارې دي دا هوا موجود ده نه په سپوږمۍ کې شته او نه په مریخ کې شته او نه په نورو سیارو کې شته دوستانو پته ولګېده چې د دې خالق موجود دی د ده کریټر موجود دی او د ده پالونکی موجود دی اسمانونه او ځمکه بل که چېرته د الله تعالی ان الله یمسک السماوات والارض بېشک الله تعالی دا راقابو کوونکی دی را کنټرول کوونکی دی که الله تعالی نه علاوه څوک نشته چې دا څه شي دا کنټرول کوي او که چېرې دا په زوال کې شو داسې څوک نشته چې دا بیا کنټرول کړي دا کنټرول کولی شي والله کې کنټرول کولی شي مخکې زه خیر صاحب سے مثال के तौर पर कोई अगली istidलाल जो एक खास मुशाहिदे पर मबनी हो वो सिर्फ एक मुमकिना नतीजे की तरफ इशारा करता है लेकिन ये एक कतई हकीकत नहीं हो सकती नंबर 2 दलील नकली دا بس دی کې صرف مفروضات وي سائنسی مفروضات دي دویم نمبر नकली ज़न्नी दलील नकली जब ज़न्नी हो तो इसका मतलब ये को मुकम्मल तौर पर कतई और यकीनी नहीं है मिसाल के तौर पर अगर कोई हदीस या रिवायत ज़न्नी हो यानी इसका दर्जा सही या हसन ना हो बल्कि ज़ईफ हो तो एक ऐसी दलील बनती है जिस पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता اعتماد نشي کولای چې ته ګوره یو ضعیف حدیث دی په فضایلو کې خو بیانولی شو په احکاماتو کې پوه شولې بس ژوند دی پکې دوستانو شابه इस तरह कुरान में भी बाज़ तफासिर या आयात की मुख्तलिफ तशरीहात मुमकिन داسې تشریحات پکې بعضې موجود دي چې هغې کې د ژوند احتمال وي لکه د سورة سواد آیات نمبر 34 راواړوئ د حضرت سلیمان علیه السلام کم در کې حافظ دی په ده باندې آیات دوی او د سورت سواد راواړوه آیات نمبر 34 په ده کې د دې آیات چې دا آیات مفهوم به زه بیان کړم آیات مفهوم به زه بیان کړم چې سلیمان علیه السلام باندې کله امتحان وشو د ده په کرسۍ باندې موږ یو جسد واچو هغه جسد کې اختلاف دی اوس هغه جسد څه شو تاسو به تفسیر ویلی چې هغه جسد کې اسرائیلي روایت یو دا دی چې د ده یوه ګوتمه وه هغه ته جن واغسته او بیا هغه د ده په کرسۍ کېناستو دویم احتمال دویم صورت پکې دا دی چې دا په حدیث سره صحیح حدیث سره دا ثابت دی حدیث نه دا ثابت دی چې ده ویلي چې زه به د جهاد ته خلک لېږل او څوک نه کړم ده ویل چې زما څونه بیبیان دي دوی سره به زه په دې شپه مباشرت کوم او الله تعالی به ما ته دې نه یو مجاهدین راکړي نو ده انشاءالله هېر شوي او نو الله تعالی بیا دی کوم ماشوم چې پیدا شو هغه هم افاج نو هغه هم په دې واچو په دې کرسۍ بل احتمال پکې دا دی چې د ده ښځه وه د ده یو بت پرسته وه هغه جهاد چې کولو مسلمانانو نو بت پرستو سره جهاد نو هغه باچا قتل شو د هغه لور د ده په نکاح کې راله نو هغه درته وویل چې زما ته څه وکړه ما ته د اجازه راکړه چې زه مې د پلار مې خوښ و چې د هغه یو شکل جوړ کړم هغه شکل جوړ کړو د هغه عبادت یې کوو نو بیا الله په دې امتحان راوستو نو د دې ګوره اوس دا یو د ژوند احتمال بل اوس ملحد دا سوال وکړو د دې ګوره تا او ما ته پته نشته دی خو ملحدینو ته دا پته وه نو ما ورته ویل چې ګوره دا اوس څه شی دی موږ په دې ایمان نه وړی څه شی دی دې جسد نه څه مراد دی موږ په دې ایمان نه وړی د زیاتو خبرو موږ ته څه نه دی د بعضې خبرو موږ ته څه علم نشته دا ولې بعضې متشابهات دي که نه نو متشابهاتو کې د حروف مقطعات په مقصد په تحقیق سره معنا کو خو څه به کو الله اعلم بس هغه الله ته به وسپارو الله اعلم بمراده الله ته به وسپارو دوستانو زمونږ په دې دماغ کې وراره هر څه علم نشته چې د ماکان او د ما یکون علم پکې دا خبره بیات ساتي دوستانو نو بعضې د آیات کوم تفسیر چې ځواني وي یا اسرائیلیاتو نه ثابت وي هغه دپاره به تاسو ځان نه ستړی کوئ ښه څه به کوئ ځان به نه ستړی کوئ دوستانو مخکې ځه شابه دریم نمبر 3 दलील अकली और दलील नकली का आपस में जमा होना जब दोनों दलाइल जन्नी हो तो इनके आपस में जमा करने की गुंजाइश होती है लेकिन इसमें कुछ एहतियात पहलू अहम है कोई शोले چې دلیل عقلی और दलील नकली आपस में जमा कौल बसंग भी چې دوانه ځواني وي जब दोनों अगर अकली और नकली दोनों दलाइल जन्नी हो तो इन दोनों के दरमियान हम आहंगी और मुताबिकत तलाश करने की कोशिश की जाती है इस सूरत में ये देखना जरूरी है कि क्या दोनों दलाइल किसी एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं या उनमें कोई तनाकुज़ है
अहमियत और तरजीहात, अगर दोनों दलाइल में तजाद हो तो उनमें से किसी एक को तरजीह दी जा सकती تاسو है, را سيزونه وراوړئ बशर्ते कि इसमें किसी की قوت या دا सबूत جوړه ज्यादा مال راوړه मजबूत دا हो. په سعودي अगर दोनों दलाइल में तजाद हो तो उनमें से किसी एक को तरजीह दी जा सकती है, बशर्ते कि इसमें किसी की कुव्वत या सबूत ज्यादा मजबूत हो. अमूमी तौर पर अगर दलील नकली मजबूत हो और कती हो यानी सही या मुतवातिर रिवायत हो तो वो अगली दलील पर मुकद्दम हो सकती है, क्योंकि दीनी दलाइल में कतियत की बुनियाद पर कुरान और हदीस की अहमियत ज्यादा होती है. तवाफुक की कोशिश, अगर दोनों दलाइल जन्नी है तो उन्हीं आपस में मुतवाज़िन अंदाज में देखना जरूरी होता है. मसलन जन्नी अकली दलील को अगर किसी जन्नी नकली दलील के साथ मिला कर समझा जाए तो ये मुमकिन है कि दोनों में कोई मुश्तरका या मुतवाज़िन नुक्ता निकाल कर इन दोनों को आपस में आंगी किया जा सके. मिसाल के तौर पर अगर किसी अकली दलील से ये नतीजा निकलता हो कि कोई खास मामला मुमकिन है लेकिन वो कई तौर पर साबित ना हुआ और इस मौजू पर कोई जन्नी हदीस हो जो इसकी तारीफ कर रही हो, इन दोनों को जमा किया जा सकता है, लेकिन ये एहतियात के साथ किया जाएगा. अगर कहीं तजाद हो फिर मजीद तहकीक की जरूरत होगी ताकि दोनों दलाइल को मुफस्सल तौर पर परखा जा सके. जब दलील अकली और दलील नकली दोनों जन्नी हो तो उनको आपस में जमा करने की गुंजाइश होती है, लेकिन इसमें मोहतात तज्जिया और मुताबिकत की जरूरत होती है. तारुफ नंबर 3. کوئی شولې لکه په دې باندې اوس زه خبره کوم موږ نه ټول سبق پاتې کېږي او ما ویلې زه راشم زه به نورې خبرې ډېرې نه کوم صرف کتاب کوی او بس مختصر غونډه کې وضاحت خبرو ضرورت وي پکې څه وکړم. دریم نمبر تعارض صاحب بس अगर दलील नकली कती हो और दलील अकली जन्नी हो तो यहाँ पर भी दलील नकली मुकद्दम होगी दलील अकली पर, क्योंकि दलील नकली कती है और कती मुकद्दम होती है जन्नी पर. दलील नकली कती की तारीफ, दलील नकली कती वो होती है जो किसी दीनी मतन मसलन कुरान या सही हदीस से अखज़ की गई, इसका मफहूम बिला शक व शुबा वाज़ेह सही वगैरह वगैरह मुतनाज़ हो. अगर कोई दलील कती है तो इसका मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर सही है, इसमें कोई शक या तरद्दुद नहीं है. कती दलाइल वो होते हैं जिन्हें पूरी उम्मत ने तस्लीम किया और उनमें से किसी भी किस्म قطعي की دلیل गलत څه شی دی چې امت تسلیم کړی دی دا دلیل قطعي ویل کېږي دوستانو. په دې کې گنجائش او ځان نه تشریحات پکې نشي کولای. دلیل عقلی او ظنی تعریف दलील अकली जन्नी वो होती है जो अकल या मंतिक पर मबनी हो, लेकिन वो कतई नहीं होती बल्कि सिर्फ एक मुमकिन नतीजे की तरफ इशारा करती है. यानी अकली दलील में हमेशा कुछ न कुछ एहतिमाल या शक होता है, क्योंकि इंसानी अकल में खता और महदूदियत है और मुख्तलिफ अफराद या मकातिब फिक्र एक ही मसले पर मुख्तलिफ अकली दलाइल इस्तिदलालात कर सकते हैं. दलील कतई की मुकद्दमियत, फ़िक़्ह उसूल दीन में एक बुनियादी कायदा है कि कतई दलील हमेशा ज़न्नी दलील पर मुक़द्दम होती है. इसका मतलब ये कि अगर किसी मसले पर कतई दलील मौजूद हो चाहे वो नकली हो या अकली हो तो वो दलील किसी भी ज़न्नी दलील قطعي دلیل موجود وي که نقلی وي که عقلی وي वो किसी भी ज़न्नी दलील पर मुक़द्दम समझी जाएगी. इसका बुनियादी सबब ये है कि कतई दलील यकीनी होती है जबकि ज़न्नी قطعي दलील में دلیل शक دی और بس एहतिमाल یقین होता دی پکې کنه ځوان ګمان پکې نشته شک او احتمال پکې نشته. دویم है. दलील नकली कतई और दलील अकली ज़न्नी का आपस में मुकाबला, अगर किसी मसले पर दलील नकली कतई जैसे कुरान या सही हदीस और दलील अकली ज़न्नी मौजूद हो तो दलील नकली कतई को मुक़द्दम रखा जाएगा, क्योंकि दलील नकली कतई की सच्चाई साबित होती है. जब कोई दीनी मतन मसलन कुरान या सही हदीस कतई वगैरह गैर मुतनाज़ हो तो इसका मफहूम बिल्कुल वाज़ेह और कतई होता है और इसमें कोई शक या तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती. दलील अकली ज़न्नी में एहतिमाल होता है. अकली दलील में हमेशा कुछ न कुछ मफरूज़े और मुमकिन नताइज होते हैं. अकल इंसान की महदूदियत का शिकार होती है और मुख्तलिफ अफराद या मकादी फिक्र के इस्तिलात मुख्तलिफ हो सकते हैं. मिसाल फ़र्ज़ करें कोई शख्स अकली तौर पर यह दलील देता है कि किसी मखसूस अमल या राय की सेहत के बारे में इसकी अकल कहती है कि वो दुरुस्त है, लेकिन एक कतई दीनी दलील मसलन कुरान की कोई आयत या सही इस हदीस इस अमल या राय के मुखालिफत करती है. इस सूरत में अकली दलील की जन्नियत को सामने रखते हुए कतई दीनी दलील को मुकद्दम समझा जाएगा. उसूल फ़िक़्ह में दलील कतई मुकद्दम होती है. एक अहम उसूल है जब कतई और ज़न्नी दलाइल का मुवाज़ना होता है तो कतई दलील की सच्चाई को तस्लीम किया जाता है और ज़न्नी दलील अगरचे हम अहम हो सकती है मगर वो कतई दलील के सामने वज़न नहीं रखती. अगर दलील नकली कतई हो और दलील अकली ज़न्नी हो तो दलील नकली कतई को मुकद्दम रखा जाएगा, क्योंकि कतई दलील यकीनी और गैर मुतनाज़ा होती है. जब ज़न्नी दलील में शक और एहतिमाल होता है, इस असल को समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि कतई दलील हमेशा ज़न्नी दलील पर फौक़ियत रखती है चाहे वो नकली हो या अकली हो. راواړوه صفحه نمبر دا صفحه راواړوه راشي دا به ځان سره واړوئ ښه دې کې تاسو به دا ځان سره واړوئ مخکې سبق ته ځان ورسوئ. اصل نمبر اتم دوستانو د الحاد خلاف چې څوک کار کوي دله د شریعت کامل فهم حاصلول ضروري دی. شریعت کامل فهم دا دونه لویه موضوع ده او دا یو داسې طولاني موضوع ده او دا داسې غټه موضوع ده دوستانو او هغه موضوع ده چې په دې کې د الله تعالی د ذات خبره کېږي او دا دونه خطرناکه موضوع ده چې تر څو د بازار باندې ګور نه اصلې دې میدان ته مه راتانګه. مطلب مې څه شی دی ته چې د الحاد خلاف کار کوې نو ته به کامل د شریعت به درته حاصل فهم د شریعت به نه به خبرې
تب ورته وې چې معاشره پرېږده راشه اصولو ته راشه څه راشه اوس چې معاشره په اسلام عمل نه کوي کې د اسلام څه قصور دی اسلام خو د ترقۍ ټولې لارې ښودلې دي اسلام ویلې دروغ مه وایئ غیبت مه کوئ پردی مال مه خورئ حرام مه خورئ سود مه کوئ هر څه روان دي نو دې کې د اسلام څه قصور دی که دا د اسلام اصول یې بیا به تا په اسلام اعتراض کولی زما اوس تا خبره خو د عقیدې ده د معاشرې خو نه ده د معاشرې اصلاح ته خو زه هم لګېږم دا تبلیغ کومه د معاشرې دپاره خو دا تبلیغیان هم لګېدي دا علما هم لګېدي موږ معاشره څه کوو فی سبیل الله ولدین ښیو خو حباست عام شوی دی خواهش پرستی عامه ده والله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي نو اتم نمبر اصل دا ہے الحاد کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے شریعت کا کامل فہم حاصل کرنا ضروری ہے شاباش الحاد ایک اثر اور ضابطہ الحاد کا ایک اثر اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ شریعت کا کامل فہم انسان کو حاصل ہو اور شریعت کے اسرار اور غموض پر واقفیت حاصل ہو شریعت کا مکمل فہم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ دین اسلام انسان کی مکمل زندگی کے تمام پہلو کو ہدایت دیتا ہے نہ صرف عبادت تک محدود ہے صرف عبادت پورے محدود نه دی ها څه دی زمنګ تهذیب د عبادت پورې بنګ دی د ژوند د تیرولو ټول اصول بیان کړی دي څه دی د ژوند د تیرولو ټول اصول بنګ بیان کړی دوستانو د شریعت فهم ہمیں اس بات کا شعور دیتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے ذاتی معاشرتی مالی اور سیاسی معاملات میں صحیح فیصلے کریں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو شریعت کا کامل فہم انسان کی ایمان کی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے دوستانو چې تا کی ایمان مضبوط وي نو ته به د شریعت اصول هم فالو کولی شې شاباش الحاد میں مطلع افراد خدا کے وجود اور مذہبی اصولوں کی حقیقت کو سوالیہ نشان بناتے ہیں ایسے میں ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے دین کی حقیقت اس کی تعلیمات اور اللہ کے پیغامات کو سمجھ کر اپنے ایمان کو مستحکم کرے تاکہ وہ کسی بھی شک یا تذبذب کا شکار نہ ہو سکے اگر کسی شخص کو شریعت کے اصول اس کی ہدایات اور دین کی تاریخ کا صحیح علم ہو تو وہ کسی بھی فلسفے یا نظریے کا منطق سے جواب دینے کے قابل ہوتا ہے شریعت کی فہم کے بغیر انسان کی ایمان کی بنیاد کمزور ہو سکتی ہے جس سے وہ الحاد کا اثرات کا شکار ہو سکتا ہے دین کی حقیقت کو سمجھنا الحاد کی بنیاد عام طور پر اس عقیدے پر ہوتی ہے کہ خدا کی موجودگی یا مذہبی اصول محض خیالات یا افسانے ہیں اگر ایک شخص نے شریعت کی گہرائی کو سمجھتا اور وہ اس بات کو جان سکے کہ اللہ کی موجودگی اس کے صفات اور اس کے قانون کا اثبات عقل فطرت اور تجربے سے بھی کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر قرآن میں خدا کے وجود کی دلیل عقل اور فطرت سے دی گئی ہے جیسا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب عقلی دلائل موجود دی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله وجه اے انسانانو دا د الله د وجود د ټول لوی دلیل چې موږ د خځې او د سړي نه پیدا کړی څه د خځې او د سړي نه پیدا کړی وجعلناکم شعوبا وقبائل ذاتونه او قبیلې تاسو تقسیم کړی استئ لتعارفوا چې یو بل په پیژنې دې سره موجود ته کړی دی موجود الله وضاحت کړی دا هر څه موجود دي خو د الله پر استقوا دار شي ومن آیاته د الله د نخو نښانې خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم الا في ذلك لآیه للعالمین دا الله تعالی د نخو نښانونه دادي تاسو رنگونه بدلیدل تاسو جبه بدلیدل تاسو شکل صورتونه بدلیدل دا ورځ راتل شپه راتل دا آیات دی ان فی خلق السماوات والارض دا اسمک اسمانونه چا پیدا کړي دا د الله تعالی نخې نښانې واختلاف الليل والنهار شپه راتل ورځ راتل دوستانو په دې کې هغه خلک دي هغه کسان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب یقینا چې کله ته سوچ کې دا اقوالو کې برازي د اویاو کالو وي د یو ساعت عبادت د اویاو کالو دغه نه بهتر دی دا احادیث تاسو کتلې زه دې پسې ګرځېدم خدا سری سپتی رحمت الله علیه په اقوالو کې راووتو صحیح حدیث کې ما خو نه دی موندلې که تاسو لیدلې وي یو ساعت سوچ فکر کول دا اویا کال د عبادت پورا ته چې سوچ وکړې دا کله در باندې دا غالبه د حال لازم دا ډېر سخت مشکل حالي قسم وکړې ذکر چې څونه ډېر کوي یکدم در قیامت مخې ته ودرېږي خپل مرګ د الله مخې ته ودرېږي د دنیا د فنا کېدل د الله مخې ته ودرېږي عذاب قبر بلا سړی ورخطا کوي خو چې څوک په غفلت کې پروت هغه له بیدار نه راځي دوستانو نو سوچ کوئ فکر کوئ دوستانو په دې کائنات کې غور فکر کوئ ستا خپل زړه ته دا خبره کوزېږي چې څوک شته چې موږ پیدا کړي وای تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان نہیں هغه موږ په دا کې نه راځي سمجھ کې نه راځي زړه کې راځي وای غیر مې دې په زړه باندې انبار کې په کعبه کې نه نباسي بوتان ولې الله دې موږ ته سوق دي زمونږ د زړونو دې الله نوراني جوړ
یقینا درته محبت ته چا سره پکار دی دا خالق سره چې موږ پیدا کړی موږ مړه ابل د ملحد ویلی والله وای موږ څنګه په موږ د چیش نه پیدا کړی موږ د منۍ د ساس کې نه پیدا کړی الله د دې منۍ ساس کې چې موږ ته نفرت کو دینه خسته انسان پیدا کړی ها اول انسان و څنګه پیدا کړی مې د خټې نه پیدا کړی ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين الله تعالی د دې آیات په تفسیر کې سورۃ المؤمنون آیات نمبر 11 12 14 راوړوي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين د خټې نه ثم جعلناه نطفه في قرار مكين بعد دې انسان د نسل تسوجوکه د هر یو نسل دوستانو څه شه دي د نطفه نه ورته هوا خبره صحیح ده دوستانو دې سره دلیل نشته چې اول انسان د څنګه پیدا شوی ملحدینو سره جواب نشته چې اول انسان څوک په کومه ژبه کې خبرې کړي ښځه وه که سړی و نر و که ښځه وه کوم قام سره تعلق ساتو څونه اولادونه مخکې زه عبارت و نو د الله تعالی نخې نښانې دي دوستانو آسمان اپنے ستاروں دیجیے عبارت میں اولاد راجہ आसमान अपने सितारों सूरज चांद इनकी हरकत और तुलू और गुरूब में उनकी गर्दिश के साथ देखा जाता है دا ټول د الله نښې نښانې دي ښه دا د ځمکې ګرځېدل د انور ګرځېدل د اسمانونو ګرد دوستان دا هر څه ټول فلکونه روان دي لامبو وخي او چپی وخي زمین کا مشاہدہ ہے اس کے پہاڑوں نہروں یا دریاؤں حیوانات نباتات اور ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے جیسے بادل بارش برف گرج چمک ٹوٹنے والے ستارے اور تیز ہوائیں یہ وہ اجناس جو آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان دیکھی جاتی ہے پھر ان میں سے ہر جنس کی کئی انواع ہے ہر قسم کی کئی شاخیں اور صفات حیت اور ظاہری اور باطنی معنی کے اختلاف کی وجہ سے ان کی تقسیم کا سلسلہ کہیں رکتا نہیں ہے زمین و آسمان کے جمادات نباتات حیوانات فلک اور ستاروں میں سے ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی حرکت دیے بغیر حرکت نہیں کر سکتا اور ان کی حرکت میں ایک حکمت ہو یا 2 10 ہو یا 1000 یہ سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے اور اس کی جلال اور کبریائی پر دلالت کرتی ہے یہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں اور علامات ہیں یا علوم الدین کتاب و تفکر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب دے مطالعے کو یا بیان و کیفیت تفکر فی خلق اللہ تعالی نظریاتی اور فکری دلائل فراہم کرنا الہاد کے رد میں کام کرنے والے کے لیے ایک شخص کو ایمان کے ساتھ ساتھ ان نظریات کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے جن کی بنیاد پر الہاد کی مخالفت کی جاتی ہے اس کے لیے ایک فرق کو جدید فلسفہ سائنس نظریات اور انسانوں کی فکر کے اتفاق کو سمجھنا ضروری ہے اس سے وہ ایسے عقلی دلائل فراہم کر سکے گا جو الہاد کے دلائل کا منہ توڑ جواب دے سکے اسلام میں ایسے دلائل پہلے ہی موجود ہے جو الہاد نظریات کا مقابلہ کرتا ہے جیسے غلط آرے قدرت کی نشانیاں خلقت کا عمیق مطالعہ اور کائنات کی حکمت ہے جو ایک عاقل انسان کے لیے واضح طور پر اس بات کی دلیل فراہم کرتی ہے کہ یہ سب کسی عظیم ہستی کی تخلیق ہے كيف يشاء الله ډیزاینر دی تخلیقار دی نو زما خوخه د چې څنګه د تاسو ته سوچو کړه الله په خزانو کې نه د شکلونو کمه شته نه پکې د فنګر پرینټو کمه شته نه د سترګو نه د غوګونو ته سوچو کړه یار اسی خو سړی سوچو چې والله الله موجود دی دوستانو د هر څه پیدا کړی دی شریعت کی تعلیمات کا گہرا علم شریعت علم بدر سره مضبوط وي دوستانو تاسو د شریعت دوستانو یو خدا دا تاریخ لک مطالعه شروع کړئ قربان تاریخ ابن کثیر کو ټول ګوري البدايه والنهايه کو ټول ګوري زه ته مینه بدا اول نه شروع کړه پتا لازم پیدا تاریخ طبری ګوري دا سیدا بعضی تاریخونه دا ګوري ضروري دی خاطر دې تاریخ کې ډېر دا خپل تاسو سره روان وخت ډېر پیدا درکې سونه چې متعلق کوي تاسو به کامیاب بس یقینا درته وایو نه مستدا شریعت کے کامل فہم سے مراد یہ کہ انسان نہ صرف قرآن اور حدیث کو سمجھے بلکہ ان کی تفسیر کا اصول پر بھی دسترس حاصل کرے د قادیانیت روحانی خزائن میں درش جلد ټول به ډاونلوډ کړي نه ملایوي بازار کې د دویم جلد کې روان لفظ په لفظ ګورم شیت مې شروع کړه خو ما د مرګرو ځان نور موضوعات ته بدایل الحاد را ټینګ کته اوس پرې د شیت ته املاس واچو بس دا مذاهب علم الحاد دا مذاهب علم شو الحاد شو قادیانیت انکار حدیث دا د دوی د اصل کتابونو د اوس الحمدلله مطالعه کوم څه کو لفظ په لفظ د قادیانی عبارت څه ګرځم نو اصل چې ته چاته وخه چې لکه دا مطالعه کوي دا تاریخ کوي دا ټول کتابونه مطالعه کوي څونه چې تاسو مطالعه کوي مخکې بسو شي کامیاب بشي مخکې مخکې وځلې مخکې ان شاء الله شریعت کے کامل فہم سے مراد یہ کہ انسان نہ صرف قرآن اور حدیث کو سمجھے بلکہ ان کی تفسیر فقہ اور اصول پر بھی دسترس حاصل کرے اس میں یہ بات شامل ہے کہ دین اسلام کے مختلف موضوعات جیسے عقیدہ ایمان عبادت نماز روزہ حج اخلاقیات اخلاقی اصول قوانین خاندانی مالی عدلیه وغیرہ د دې ټول حقیقت نه بزان خبره سبکه ته د دې د حقیقت نه ځان خبر ده د حسن لکه مثال اسلام کې عدل دی چې د عدل په فلسفه بتا ته وی چیرې
مساوات ورکه خځه او سړي له یو شان حق ورکه ته ورته چې دا خبره ده غلطه ده نو دا به ته په عقلي او نقلي دلیل ثابت دی چې دا خبره مساوات ظلم دی څه شی دی بعضې وخت ظلم ګرځېږي عدل چې دی الله موږ له د څه وضاحت کړی ان الله یامر وی بالعدل والاحسان الله ماته د عدل او د احسان وضاحت کړی پوه شوې نو ته به د دې د شریعت نو کله چې د حقیقت نه خبرې بیا ته خپله باید څه کې بولې ته جواب ورکولی कुरान का फहम, कुरान अल्लाह का कलाम है और इसका फहम इसके दुरुस्त तासीर पैदा करने के लिए ज़रूरी है। हदीस का फहम पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी शरीयत की तशरीह और उसूल की तफसीर पेश करती है। फ़िक़्ह का फहम मुखातिब फ़िक़्ह के उसूलों का इल्म براوي روان دی تدریب براوي خو ویلې ور مخکې تاسو نه پوهېدئ تدریب براوي ویلو چې حدیث عام دی که د صحابي خبره که د تابعي او که د تابعي خبره حدیث الحديث عام من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي وتابعي وقيله والتقرير د صحابي او د تابعي پورې خبره ده مطلب به سره ځان په خپل مسلک نه بازار خبروي قربان ښه ځان به ټیټ ساتي دا نه کوي چې یو به کوي بل به نه کوي ټول به عزت کوي شابه मजहबी मुकालमा और बहस का इल्म, इल्हाद के खिलाफ काम करने वाला शख्स अगर शरीयत के उसूलों को समझता होगा तो वो मजहब मुकालमे में ज़्यादा कामयाब होगा। मजहबी बहस मुबाहसे में हिस्सा लेने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान न सिर्फ अपने ईमान को समझता हो बल्कि वो दूसरे फलसफियाना या साइंसी नज़रियात का भी जवाब दे सके। शरीयत का इल्म इंसान को ये सिखाता है कि किसी बगैर गुस्सा या जज्बातियत के दलाइल के साथ साथ मजहबी मुकालमे में हिस्सा लिया जाए। इस इल्म से इंसान अपने अकीदे की वजाहत कर सकता है और सलीके से इल्हाद या दीगर मुखालिफ नजरियात का रद्द कर सकता है। एक शख्स जब शरीयत के अहकाम पर अमल करता है तो उसका किरदार खुद इस बात का इजहार होता है कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। इसके किरदार में ईमानदारी, इंसाफ और अखलाक़ी इक़्तिदार दिखाई देती है जो कि इल्हाद की मुखालिफ करने वालों के लिए एक मजबूत दलील बन सकती है। मुल्हिदीन इतराज़ करते हैं अल्लाह ताला राज़िक़ है چې الله رازق دی نو خلک دولګي ولې مري الله وی وفي السماء رزقكم وما توعدون تاسو رزق اسمان کې دی وعده شوی دا بل آیات دی وما من دابة في الارض الا على الله رزقها او مستقرها زي مرته معلوم دی ټول هر څه ورته معلوم دي دا نو بیا خلک دولګي ولې مري نو ته ورته وی چې الله تعالی د رزق د رازق کې دلو څه اصول دی او څه ضوابط دي دې نه عبارت وي اعتراض منګو तो लोग अल्लाह ताला की राज़िक होने की उसूल راوړو دا د هاتیا صفو ګوره اعتراض وکړو د شریعت کامل فهم یو سوال موږ ذکر کړی دی چې تا د شریعت کامل فهم اصلي ته جواب کولای شم دا نه هاتیا صفو ګوره نه هاتیا اته نه 89 صفحه ده अल्लाह ताला के राज़िक होने की उसूल अल्लाह के राज़िक होने के उसूल। अल्लाह ने रिज़्क़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से तकसीम किया है। हर इंसान, जानवर और मखलूक इसकी ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क़ दिया गया है। कुछ लोग ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ गरीब, लेकिन हर एक को अल्लाह अपनी हिकमत और ज़रूरियात के मुताबिक रिज़्क़ देता है। अल्लाह अपने रिज़्क़ को मुख्तलिफ ज़राए से पहुँचाता है, ज़मीन से, आसमान से, इंसानों के दरमियान तजारत के ज़रिए, मेहनत और कारोबार के ज़रिए और कुदरती वसाइल जैसे बारिश, फसल और दरिया के ज़रिए। अल्लाह का रिज़्क़ सिर्फ मादी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी होता है। बंगवायु د رزق فلسفه باندې ځان خبر کوي د یو انسان چې د رزق ته د کومو شیزونو ضرورت دی الله تعالی ول په دې کائنات کې په وافر مقدار کې پیدا کړی دی موږ اکسیجن له ضرورت لرو که نه لرو کم سړی اکسیجن نه بغیر به ژوند تیر دي دی اوبو له موږ ضرورت لرو که نه لرو دې ته هر انسان ضرورت لري دا هر څه د رزق چې څونه فلسفه ده او د څونه ضرورتونه دا پیدا کړي البته د بعضې څیزونو تقسیم د انسانانو په لاس کې ورکړی دی الله تعالی وایي چې تاسو حلال کاروبار کوئ واحل الله البيع وحرم الربا الله تعالی حلال ګرځولې کاروبار او سی حرام ګرځولې سود نظام په سود روان دی ستا کیپیټالیزم دی چې دی کیپیټالیزم سودی نظام دې ته سرمایه‌دارانه نظام ویل کېږي دا سودی نظام په تا مسلط دی غریب ورځ په ورځ غریب کېږي او مالداره ورځ په نو اوس خلکو د انسانانو د غلط تقسیم الله ورته ښودلی او زکات ورکوي عشر ورکوي نن سبا مالداره خلک زکات نه ورکوي اخره زمانه د مال بخیلانو سره دی و چې خلک زکات نه ورکوي عشر نه ورکوي دې کې د غریب سړي حق دی څه دی حق یې ورته پکې ښه دی نو چې الله تعالی کوم تقسیم ښودلی هغه تقسیم په طریقه نه کوي نو دې کې د الله قصور شو که د خلکو قصور دی نو دا فلسفه به درته معلوم ہے دوستانو اللہ کا رازق ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے अल्लाह का रिज़्क़ सिर्फ मादी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी होता है। ईमान, सुकून, मोहब्बत और जिंदगी की राहत अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ की बरकत है। तो का रज़्क़ न दे ईमान
دا د الله یو نعمت دی دا سکونه هر سړی سکونه سینول غواړي که نه غواړي تاسو مولوي صاحب باندې سکینه ورکړه غره مولا بدین باندې پس خوش وي هر سړی سکونه سینول غواړي او کنه که ملحد دی او که دغه دی هر سړی د سکون ژوند دا د الله د طرفه یو دولت دی یو نعمت دی دوستانو دغه شان د محبت دی په زندګۍ کې خوشحالي اسانواله برکتونه دا د الله یو نعمت دی دوستانو نو دې ته موږ ضرورت لرو دوستانو دا د الله د طرف نه نازل شوی دی دوستانو اللہ کا رزق ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ ہی تمام مخلوقات کے لیے رزق دینے والا ہے اور اس کا رزق بے شمار اور اس کا نظام اس کی حکمت و عملی کے مطابق ہوتا ہے انسانوں کے لیے اللہ کا رازق ہونا ایک نعمت ہے کیونکہ اس کا رزق نہ صرف مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ روحانی سکون اطمینان بھی فراہم کرتا ہے اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے تو اپنی زندگی کا انتخاب کرو اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو دنیا میں بھوک اور غربت کا مسئلہ صرف اللہ کی رضا یا آزمائش کا نہیں بلکہ انسانوں کے اعمال اور ان کے درمیان انصاف کی کمی کا بھی نتیجہ ہے انسانات پاسې د بل انسان د خپل رزق نه محروم کړي دي څه کړي دي نو دې کې د الله تعالی څخه قصور قرآن میں اللہ تعالی انسانوں کو زمین میں الله خپل وضاحت کړي ان الله یأمر بالعدل والاحسان ان الله یأمر بالعدل والاحسان اللہ تعالی د وضاحت کړي بشک د عدل او احسان کولو حکم درکړي جب انسان اپنے عمل اور معاشرتی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے جیسے کہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم غربت کے خلاف اقدامات نہ کرنا یا قدرتی وسائل کے بے جا استعمال تو اس کا نتیجہ بھوک اور کشی کے سامنے آتا ہے دا اسلامی معاشی نظام په موږ وروسته ویو دوستانو ستا موټروي خرڅ کړي دا ستا ایرپورټونه خرڅ کړي ستا بجلی خرڅ کړي ستا بجلی د 2 روپو بجلی تا باندې په 500 روپے یونټ خرڅي اوس چې دې حکمرانانو ظلم وکړو داخله کې د قرضداري قرض دوی اخليو غریبانان یې سوکړو قام کو اوس دې کې د خدای پاک څخه قصور دی عیاشان په داخله کې ورور جزیره په دوی اخلي ورور دوبۍ دوی اغسته د امریکا دوی اغسته لندن دوی اغسته د ورور قرضدار موت اکو دې کې خلک غریب ورځ پورز غریب کړي ضرورت دې کو د خدای قصور دی کده دې چا د دې بدمعشانو د دې جاگیردارانو د دې سیاستدانانو د سور د دوی دی اړه په خدای باندې چې نعوذ بالله خدای پاک خلکو لري د ورته مخکې نشابه ظلم اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم دنیا میں جو لوگ بھوک غربت اور بے روزگاری کا شکار ہیں ان کا ایک بڑا سبب انسانی معاشرے ظلم اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے دنیا کے بہت سے علاقے ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں وہاں قدرتی وسائل کی کمی نہیں بلکہ اکثر ان علاقوں میں وسائل کا وسائل غیر منصفانہ تقسیم دوستانو تاسو جره خلک د رزق نشي کول دي محرومول دي دوستانو د رزق نه موږ دې خلکو محروم کړو نو دې کې د الله قصور شو د خلکو قصور دی په دوستانو شابه وسائل کا غیر منصفانہ استعمال جنگوں قدرتی آفات کے بد انتظامی اور امیروں کا غریبوں پر ظلم اللہ نے رزق کے ذرائع پیدا کیے ہیں لیکن اگر انسان ان کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتا یا ظلم اور جبر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھوک اور غربت کی صورت میں نکلتا ہے آزمائش اور اللہ کی حکمت دوسری طرف اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو مختلف آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنی قوت ایمان کو آزما سکے بھوک اور دیگر مشکلات ایک امتحان ہو سکتی جس سے انسان کا صبر اور شکر پرکھا جاتا ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سورۃ بقرہ آیت نمبر 155 یعنی ہم تمہیں خوف بھوک مال جانوں اور پھولوں کی کمی سے آزما لیں گے اور صبر کرنے والوں کی خوشخبری دو اللہ کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ انسان بھوک اور غربت کے شکار ہو بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت اور مقصد ہوتا ہے جس کے ذریعے انسانوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کا رزق آخرت میں پورا ملے گا اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ ظلم و ستم یا غربت کے شکار ہوتے ہیں ان کا بدلہ آخرت میں ملے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ سورۃ ہود آیت نمبر 115 اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں مشکلات اور غربت کا سامنا کرنے والوں کو آخرت میں ان کی قربانی اور صبر کے بدلے بہترین انعام ملے گا تخته خدای به دې تاسو کوي دا تا چې د چا د رزق نه محروم کړي دي نه بس کوي کمن ته تاسو نشو کولای نو الله خو دې کولای شي کنه فرعون بم داسې وسو یذبحون ابناکم ويستحيون نساء چې به ول وجل والله په شرمونو باندې ونه شرمو فاليوم ننجيك ببدنك زبد په شرمونو والله ویل و شرمو ما غده موجود دی په فرض اسلام میں مسلمانوں کا فرض اسلام میں مسلمانوں کو ایک دوسرے مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے زکوٰۃ صدقہ خیرات کی اہمیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ معاشرتی انصاف کے قیام میں ہر فرد کا کردار ہے یہاں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعی مسائل اور وسائل کی تقسیم کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی فرد یا گروہ بھوک یا غربت کے شکار نہ ہو خلاصہ جو شخص الحاد کے خلاف کار بنا چاہتا ہے اسے شدت کا کامل فہم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ نہ صرف اپنے ایمان کو مستحکم کر سکے بلکہ عقلی دلائل سائنسی حقائق اور دینی اصولوں کی مدد سے الحاد کی دلیلوں کا مؤثر جواب دے سکے اس کے ذریعے وہ نہ صرف اپنے دین کو سچائی کو سمجھ سکتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے
और रिज़्क़ की तक़सीम के बारे में वज़ाहत हो चुका है कि अल्लाह ने रिज़्क़ के तमाम ज़राए पैदा किए हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में भूख और गुर्बत का मसला इंसानों के अमाल और मुआशरती इंसाफ की कमी का नतीजा है। अल्लाह ने इंसानों को आज़ाद मर्जी दी है और इन्हीं माशरती जिम्मेदारियों का शऊर दिया है। वो एक दूसरे की मदद करे और वसाइल को मुनसिफाना तरीके से तकसीम करे। अगर हम अल्लाह की हिदायत पर अमल करें और इंसाफ कायम करें तो दुनिया में भूख और गुर्बत का मसला कम हो सकता है। असल नंबर 9 دوستانو منګه دوه اصول ویل هم اصل بغدا ویلو چې په دلیل عقلی او نقلی کې د تعارض د سلور صورتونو استعمال موجود دی. سبق او وضاحت دو شو. اتم اصل منګ دا ویلو چې د الحاد خلاف تاسو کار کوئ نو د لپاره شریعت کامل فهم. مثال کې منګ یو دا د الله تعالی رازق دی، د دې جواب عمر کو داسې نور مثالونه دي اب کېږي. نه هم اصل دا دی چې د ملحدینو د اعتراضاتو نروسته چې کوم فلسفه وی کله چې تاسو مقاله د رد الالحاد ختمه کوي، مغربي فکر فلسفه وپېژنئ، سیکولرزم، لیبرلزم، سوشلیزم، کمونیزم، کیپیټالیزم، دا ټول وپېژنئ. دا به تاسو په هغه سوال وکړي تا ته پته لګي چې هلکه دا خو دې فلسفې نه متاثره دی. بعضې د مساواتو د فیمینزم نه، بعض یو نه یو دې نه متاثره وي، نو به تاسو دا نه هم اصل به د خیره سبا وایي. واخر دعوانا